سورہ زمر آیت نمبر 53 کې الله پاک اعلان کړي چې قل اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو وایا یا عبادی ای زما بندگانو الذين اسرفوا على انفسهم هغه خلک چې هو زیاتې او ظلم کړي په خپل ځان باندې اور الله پاک دلته لفظ اسراف ذکر کړی دی اسراف ویل کېږي حد نه تجاوز کول چې کوم خلکو په خپل ځان باندې ظلم کړی دی لا تقنطوا من رحمت الله غد نو امید کېږي د الله د رحمت نه یعنی الله رحمت ډیر وسیع دی د دې د ګناهونو موجود هم د غینه نه امید نه کېږي او بیا الله پاک دی آیات کې دا نه دی فرمایلی چې لا تقنطوا من رحمتي زما رحمت د تاسو نه لا تقنطوا من رحمت الله هغه وجه دا چې دا لفظ الله نه دی دا په خپل د معنی په اعتبار سره دا ډیر لوی ذات نوم دی نزدک الله په فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله تاسو د الله د رحمت نه امید ما کیږي ځکه چې څنګه الله لوی دی دغه نه رحمت هم لوی دی د رحمت د عظمت او د رحمت د لویوالي طرف ته اشاره ده بیا الله پاک فرمای ان الله یغفر الذنوب جميعا یقینا الله پاک ګناهونه معاف کوي ټول پټول یعنی انسان چې کم ګناهونه وکړي الله پاک یې معاف کوي صغیره دي کبیره دي خو شرط دی چې دا به توبه وباسي بیا ګناه صغیره چې کم دي هغه الله پاک په نیکانو سره معاف کوي سړي موزو کو ګناهونه معاف شو یو سړی صدقه وکړه ګناهونه معاف یو سړی چا سره خېګړه وکړه خو چې کوم ګناه کبیره ده دي کې توبه شرط ده بیا ګناه کبیره په دوه قسمه باندې دي بعض هغه دي چې صرف الله سره تعلق لري لکه اغلا کول او زنا کول یا اندغه رنګي یو داسې جرم کول چې صرف د الله د حق سره تعلق وي موږ قضا کول دا ګناه کبیره ده हाँ कचरे दा حق الله هم وي او د بندا هم وي لکه مثال په تور باندې یو سړی د چانه اخلا وکړ ندی دا توبه به الله قبليږي چې کله دغه اول پیسې ورسي د بندا حق ادا کی بیا الله ته متوجي شي چې الله زما دا ګناه معاف کړي بیا الله پاک معاف کړي اور یا چا د پردیس مکه لاندې کړي دا او دا توبه دی وباسینا توبه هغه وخت پرې نه قبليږي سور پرې دا پردیس مکه د واپس کړي نه کله پردیس مکه واپس کی بیا الله پاک سره د توبه کوي نه ان الله یغفر الذنوب جميعا یقینا الله پاک ټول ګناهونه معاف کول ولا ذات انه هو الغفور الرحیم یقینا الله رب العزت هغه ذات چې بخون کې دی غفور هغه ذات چې میټول ولده غفر ولګي کسی چیز کا یو چیز میټول نه الله په غفور په دې اعتبار سره چې دا ټول ګناهونه د عمل نامې ختم کیته د صفا عمل نامه ده ځکه ورته غفور وي اور یا غفر په معنا دا پردا اچول ستا چې څومره ګناهونه دي غي باندې پردا وچو ته وی چیز ګناه ده نشته جنت ته ځکه الله پاک ته غفور وي او بیا الله پاک فرمی انه والغفور الرحیم الله پاک هغه ذات چې غاټي زیات مهربان دی الله پاک قرآن کې ځان ته دو صفات ذکر کړي یو رحمان یو رحیم رحیم کې ډېر مهرباني پراته ده په مقابله د رحمان کې دیو جنا بعض علماء لیکلي دي چې قرآن کې لفظ رحمان په 57 ځله راغلی دی اور لفظ رحیم 114 ځله راغلی دی یو په ډبل هغه وجه دی چې رحیم کې د الله د مهرباني باندې دلیل زیات دی چې الله په ډېر زیات مهربان دی دا آیات الله رب عزت قرآن کې نازل کړي دي اور د دې شان نزول کې علماء مختلف روایت نقل کړي دي طبرانی یو روایت نقل کړي دي حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم وحشی ته کله د اسلام دعوت ورکو وحشی هغه شخصیت دی چې چا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تر په غزوه احد کې شهید کړي وو او بیر صرف شهید نه بیغا ټوکړي ټوکړي کړي وو مسله کړي وو غوګونه ونه پرې کړي وو ژبه کټ کړي وو شونډې کټ کړي وو لسونه کټ کړي وو
رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې کله حضرت امیر حمزه رضی الله عنه وکړو خپل تر نه قسم یې وخوړو چې زبدي امیر حمزه په بدله کې کفارو کې او یا کسان قتلو دومره ظلم دی کړی په قران کې به ایتونه رالو وین عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به کچری د دینه بدل اخلي نو دومره بدل واغله سونه دی ظلم کړی یو په بدل کې یو په بدل کې او یا نه او باقی دو مصلا کړي دي اندامونی کټ کړي پوزه کټ کړي جبه کټ کړي دا شریعت کې حرام دي دا بنه کوي دیو جنا کا مقتول کافر ولی نبی يهودي ولی نبی عیسائی ولی نه دغه جسم د مر نفس ګستاخی کول غک اندامونه کټ کول غاس وسول ټوکړي ټوکړي کول دا حرام دي شریعت کې بس قتل کو خبر ختمه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وحشی ته چې کله د اسلام دعوت ورکو نو وحشی ورته پیغام راولي غلو چې ته ماته د خپل مذهب کې د داخليدو دعوت څنګه راکې اور حالانکه ستا دا حدیث خلق اوریدل چې کم سړی قتل وکي یا شرک وکي یا زنا وکي قیامت کې بغت ډبل عذاب ملويږي او ما ټول دا کارونه کړی دي قتل م کړی دي ګناونه م کړی دي چې هغه کې اسلام کې نو داخل نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې قران دا ویلي دي الا من تاب وامن وعمل صالحا هغه سړی چې غتوبه وبسي نیک عمل وکي الله په جنت ته داخل کی چې کله دا آیات ووریدلو نو وشور ته ویلو چې دا آیات ډېر سخت دي دی باندې ما عمل کول ګران دي سبل الله رته وخیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې قران کې الله پاک دا اعلان کړی چې ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک کم سړی شرک ای عمر شوهید پر مغفرت نشته نوري چې کم ګناونه کړی دي الله پاک فرمایي چې دا سم معاف کړي چې چاته وګړه یغفر لمن یشاء چې کله دا آیات وشي واوریدلو نو واشي ورته ویلو چې دې کې خو الله پاک د بخنو اعلان کړی دی خو لمن یشاء مشیت پورې شرط کړی دی چې چاته وګړم نو کې چې ما بخنه ونشي نو دیو چې نه په اشتباه کې هم چې کزه توبه وبسم بیا به د ما مغفرت وشي کول شي نبی هغه د پاک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا آیات ورته ولستو چې قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله چې کله دا آیات ووریدل نو بیا هغه د بعد وشي بیا هغه نه پس اسلام کې داخل شو دا آیات د وشي د اسلام کې داخليدو سبب ګرځیدل اور یو بل روایت کې راغلی دی ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مونږ کې کوم خلکو اسلام کې داخل شو ایمان یې راوړې او بیا غد بعد مصیب اور باندې رااله خپل دینی پرې خدای نه مونږ دا ویلو چې دې توبه نه قبليږي یو ځل به مسلمان شو یو سړی بیا په باندې سخت حالات لرلو په دوباره اسلام نه کفر ته لاړو نو موږ خپل کې اوپر سره دا خبره کوله چې د دې توبه اوس نه قبليږي وای چې کله دا آیات راغلو چې قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله موږ دا خبره پرې خدله موږ چې یو سړی اسلام ته راشي بیا کفر ته لاړ شي بیا اسلام ته راځي اسلام دروازې دې کلاو دي الله پاک دې ګناونه معاف کړي الله پاک دومره غفور رحیم ذات دی اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت تھی غوی چې د دې آیات نزول عیاش بن ربیعہ ولید بن ولید اور نور د مسلمانان یو جماعت مبارک شوه دي چې شروع کې هو ایمان راوړو چې کله بیا تکلیف ورته ملاو شو فتنه کې مبتلا شو نه به اسلام پرې خودلو نو مونږ ویلو چې الله پاک د دې توبه نه قبلي او د دې هیڅ عمل نه قبلي نه بنفل نه فرض او نه به د دې توبه قبليږي ولی چې دا خلک اول مسلمان شو بیا ور باندې تکلیف راوړو بیا دوباره کفر ته لاړو نه الله رب العزت دا آیات نازل کو
وی حضرت عمر رضی الله تعالی خپل الله سره دا آیتونه ولیکلو او بیا عیاش بن ربیعه ولید بن ولید او نورو کسانو ته ولیکلو او چې کله دا پړاو کړو نو دوباره مسلمان شو او مدینه منوره ته راغلو. دا دومره وزنی آیات دی. اور صحیحینو روایت دی چې سدس مشرکین وو چې هغه ډیر مسلمان خلک قتل کړیو اور زنا ارتکاب کړو زنا کړی وا. دا خلک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې حاضر شو اور عرضی وکړو چې تاسو فرمایي د کومې خبرې دعوت چلے دا ډیره ښه خبره ده خو ته مونږ ته دا وایي چې موږ ډیر زیاتې بد عملیانې کړې دي ګناهونه مو کړي دي نه الله پاک موږ څنګه معاف کړي. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د سورہ فرقان آیت نمبر 70 دینه مخکې آیتونه ورته ولستو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایي چې قران کې الله پاک فرمایي والذین لا يدعون مع الله اله آخر. هغه خلک چې هو الله سره بل چاته आवाज نه دی کړي یعنی الله سره څوک شریک نه دی جوړ کړي. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق اور الله پاک چې کوم نفس حرام کړي دي هغه چرته قتل کړي نه دي الا بالحق مگر په حق سره. اسلام کې د بل مسلمان قتل سټیټ د پرا حرام دي عام خلکو ته خاص نه جایز دي. خدري کسانو اجازه شته دي. یو هغه سره چې زناو کې ود کړي وي هغه حکم دی چې رجم کړي شي اور هغه سره چې غبل مسلمان قتل کی قصاصن بدا قتلی او درم هغه سره چې علی یعذ بالله مرتد شي ندری ورځې په علماء سره کینی زین بھی جوړ کی چې علاقه ته غلط شوی اسلام ته دوباره راشه کنه راتلو درم ورځې بیا قاضي قتل کی. دا درې کسان مباح دم دي دی په قتل باندې اسلام کې ګناه نشته دی خو کدی نه علاوه قتل کی دا حرام او ناجیز دی او دا کار د سټیټ دی د ماوستانه دی. عدالت په دا فیصله کوي نه الا بالحق. دی خبره طرف ته اشاره ده. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما چې چا دا کارونه وکړو هغه ګناګار دي سزا ورته ملويږي. يضاعف له العذاب يوم القيامه قیامت ورځ به دوی ته ډبل عذاب ملويږي او يخلد فيه مهانا او دی به همیشه د پر جهنم کې وي ډیر خوار او ذلیل بوي. الا من تاب مگر هغه خلک چې توبه وبسي وآمن اور ایمان وروړي وعمل صالحا اور نیک اعمالو کی فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. الله پاک به دو ګناونه صرف معاف نه بلکې د دو ګناونه په نیکانو باندې بدل کړي. یبدل الله سیئاتهم حسنات. ګوره یو دې ګناه معاف کیدل دا الله لوی کرم دی او چې الله پاک فرشتو ته وایي چې څومره ګناونه کړي دا ټول ته نیکانو ته بدل کړي. څه خیال نه دا ډیره لوی خبره ده. دا غنه لوی رحمت دی. وکان الله غفور الرحیم اور الله پاک بخون کې او مهربان دی. چې کله الله پاک دا آیتونه نازل کو اور کې بعد قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله دا آیتونه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولستلو نه دا مشرکین بیا د اسلام کې داخل شو چې دور الله پاک مهربان ذات دور رحم کرم کوي. یو روایت کې راغلی چې یو بابا یو بوډا سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ترالو و یا رسول الله مدومره ګناونه کړی دي وی کچری په دا ټول انسانانو باندې دا ګناونه زما تقسیم کې ټول خلک په جهنم ته لاړ شي ټول به برباد شي او دومره ګناونه مکړی ک په داسمه کې مخ باندې لیکل شروع کی غونډ اسمه کې مخ پور سره تور شي او دومره ګناونه مکړی دي چې کچری دا یو بل د پاسه کې کېدی چې اسمان ته ورسی وی دی دنیا کې دسه ګناه شته چې ما کړی نه وي آیا الله پاک به ما معاف کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایلی وي د دې خبرې گواهی کوي چې الله سره څوک شریک نشته الله پاک تنها معبود دی د عبادت لکه یا رسول الله او لا اله الا الله دا منم چې الله نه اله څوک معبود نشته. وی ما پیغمبر مانی و یا رسول الله محمد رسول الله او ته الله پیغمبر دا منم. وی چې کله ته دا مانی چې الله سره څوک شریک نشته او زه د الله پیغمبر یم د الله رسول یم بیا به الله پاک ستا ټول ګناهونه معاف کوي چې توبه وباسي. بابا ډېر زیات خوشاله شو واپس لاړو توبه یې وباسله الله پاک یې ګناهونه معاف. یو بل روایت کې راغلی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په باره کې چې یو شپې مسوتن موږ مسجد نبوي کو کور ته تلو نو کور مخې ته یوه زنانه ولاړه وه دی ورته سلام وکړو چې خور اسلام علیکم څه مسله ده
وې ابو هريره ما ډېره سغټه ګناه کړې ده او دې تاسو سره غلیم چې الله پاک ما معاف کړي کنه وې څه ګناه ده کړې ده او یا ابو هريره ما یو ځکه زنا وکړه زنا نه پس هغه نه حمل ټیراو شو بیا ما هغه مشو چې پیدا شو هغه قتل کو یو ګناه مدا کړی و چې زنا م کړی دویمه ګناه مدا وکړه چې مشوم قتل کړو الله پاک به زما ما مفیو کی حضرت ابو هريره رضی الله عنه غصه شو دا خبرې ولې کتاب الله معاف کی دومره لوی جرم دومره لوی ګناه وې زه بس په اجرې ته دنه شو شپه تیر شو سحر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره مسجد نبوي کې چې موږ شو زور سکینه سمور دوی چې یا رسول الله پروش پیرتا یو د زنانه رغلی خو ما ډېر سخت خبرې ورته وکړه مرته چې الله پتا معاف کړي دومره لوی ګناه کړی حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې اے ابو هريره تا ولې دا خبره کوله وایي ولې تا قران کې دا آیات نه دی ورسره قل یا عبادی الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله اے زما بندګانو تاسو ځان سره څومره ظلم کړی دی زما امید نه زما رحمت نه امید ما کېږي زما تاسو ان الله يغفر الذنوب جميعا یقینا الله پاک تاسو ټول ګناهونه معاف کوي خبردار هغه د دوی چې الله پاک وستا ګناه معاف کوي توبه وبسي حضرت ابو هريره رضی الله عنه مسجد نبوي نه وروتلو ګرځیدو به غالیانو کوي پرو ما کوړه کما زنانه راغلی و ما سره د میناوشي کما زنانه راغلی و ما ته د میناوشي یو ځکه چې خزه چې غوړو د لوترالو ابو هريره ز پرون تا راغلی او ته ما ته خبره کړی ولن چې وي چې زنانه ما سره پروش په میلا وغسو کو وای غسو وای ما د پیغمبر علی السلام سره ستا خبرو کا پیغمبر ته د فرمایي چې الله پاک به معاف کوي توبه وبسي الله پاک دروازه کولاو دا خو بنده خور شي کنه بنده یو وړي کنه بخاری شریف کې صحیح روایت ده یو سړی 99 قتلونه کړی یو کم سل اخر ته دا احساس پیدا شو چې دا څه ظلم ځان سره کړی دی او توبه ولې نو واسم الله پاک مو معاف کړي نخپل علاقې کې چې کم د سیمو په شان گزارې ولا خلکو نو غوینه تاسو کو چې ما خو دینن مې مړی کړی تا زما پته د ما الله پاک معاف کی کا معاف نه کی اور دوی چې د سکار وکړي د فرانکیزه کې یو راهب دی اوس دې زمانه کې علما او غي زمانه کې راهب چې دنیا نه یو طرف ته شو بس ځای کې غار کې پروت عبادت پی کول دا شریعت کې نه زموږ شریعت کې دا نه جایزي مخکې شریعتونو کې جایز وخا نن سبا نه جایز چې بس یو کمرې کې ځم بس دروازه بند کې غټي تسبیح رخصتي وي څه چا دې ذکر کوم شریعت وی چې نه خپل حلال پیسې ګټه خزه حق ادا کوه بچو حق ادا کوه معاشره کې چا سال چا تعلق سره بیا عبادت کوه دا کمال دی لا رهبانیت فی الاسلام اسلام کې رهبانیت نشته ده ها دینه من راغلی ده اوس په تاسو سین کې دا وایي چې د بازي صوفیا دي خانقاه کولو کړی دا چیلا ولا غو دا الله سره ولا غو دا درې ورځې ولا غو ها په تور علاج دي لکه ته ډاکټر ته لاړ شې ته وایي چې ته به موږ سره داخلي کې ته علاج کیږي کوټ کې علاج نه کیږي بیا څوک مریض درې ورځې داخلي څوک ته 10 ورځې داخلي څوک ته میاشت داخلي څوک ته سالور میاشتې نه چې څنګه بدن د علاج د لپاره د هسپتال کې اډمیټ کیدل ټیک دی دا غارنګ یو عالم سره چیلا تیرول سالور میاشتې تیرول علاج د لپاره به تور علاج دا هم ټیک دی یا سالور میاشتې تبلیغ ته لاړ یا خپل اصلاح کوم ټیک دی چیلې ته لاړ ټیک دی ټول عمر نه خزي ته ټیم ورکې نه بچو ته ټیم ورکې کاروبار د تباہ برباد شو شریعت دین منی دینه دا ټول کا او دین کا ودا کمال دی نه چا ورته چې راهب تلاړ شاغې نه تاسو کې دې شي تا مسله شي تلاړو هغه خو پښندونه وې چې ستا تر غلې مو ماډر لو غړ ګنونه کړی الله په ما معاف کړي نه څه ګناه ده کړی وې نینل به مړی مکړي او ایتا چرته الله معاف کوي ظالم دونه ظلم کیږي زړه کې سوچ کړی دی چې دغه ماته ډیره کچا خبر وګه به تور بس هغه ور سره ټاپی کوی ځان نینل په ځای سلټي بیا بار وته نو ظالم دا نینل وې وس سل ګو دا سو بل یو عالم تلاړو چې منه سه ګنا شو نه یو مور سره مولا بس لري هغه ماته غلط خبري وږي چې تعالی نه معاف کړي هغه دوی چې د سکار وکا زتا ته یو ځای خیم الته کې ډیر دینداري خلک دي او 24 غنټه په عبادت کې مصروف وي تلاړ شه هغه سره ناسه پاسه وکا الله پاک بستا ګورونه معاف کړي دغه جن بستا بخنو کې غډیر دینداري خلک دي سیده لاري ورته وخیاله ودی ورته خټی کې ځاګه ته تاسو معلوماتي کړي دي بس روان شوی دی او په دې نه ترونه چې تلاړ شه توبه وبسم الله تسر بسجود هرڅ بس دا الله نظم فی واړه چینی ملاره مزنی او کو مر ورته راو اسرائیل نه روح ورنه الله پاک بس کو اور د جنت فرشتے نه له د جهنم فرشتے نه له جنگ په دې باندې و چې دا کم زیاته بوزو
جنت فرشتو دا دلیل ورته پیش کو چې دی توبای سلا دا بزرګانو ته روان وو اراده یې کړی و او چې کم سړی د توبې نه توبې ته اراده وکړي ګناهونو معاف کړي خپل ګناهونو باندې ایمان شي بیا الله پاک معاف کړي ځکه موږ غلو د جنت ته وځو جانم والا فرشتو دی سنینن مې وې او سره عالم قتل کړي سل مړی کړي سل مړو ولا بسنګ جنت ته ځي دیو مس کې جګړه جوړه شو درس الله په علم کې دی دلته نه فرشته واپس الله تعالی چې الله دا بنده دی ستا په علم کې د سل مړی کړي دا جنت ولا دا جانم ولا سوق الله په ګټو فرمایي چې دیوا فرشتہ سم مکرم دا بس تاسو صالح سیدا په فیصله وکړي او جبريل عليه السلام ته چې دې مسکه ته فیصله وکړه جبريل عليه السلام ورته فرمایي چې د کار وکړي چې دا کم ځکه بزرګان غر کې دي کنه دا عبادت په نیت باندې روان دي دې سره تاسو دا پېمې شو کې د زمکه او دا چې د کم کلی نه روان شوی دی کم ګنده ماحول کې دا پاتې شوی دی او دی عالم ورته چې دا ګنده ماحول پرې او کدي ماحول ته نور مړی کې دا دینداري خلکو ته لاړ شنه ته دا قتل نه بچي دی په مې شو کې چې کم طرف ته دا زیات نږدې وي بس مغه طرف ته کې یو روایت کې راغلي دي چې دا فرشتو په مې شو کړو نو دی دیندار خلکو ته د دې جسم نږدې و الله پاک دی جنت فیصله فرشتو ته وی چې بس تاسو وچت کې دا جنتی او بل یو روایت کې راغلي دي وې دی ګناګارو خلکو طرف ته د دې زمکه زیاته وا او دیندارو خلکو طرف ته زمکه زیاته وا دوی نږدې وا وې الله رب زمکه ته حکم وکړي چې سوکړاو شه او دیندارو ته نږدې کې چې دا جنت ولا جوړ شي لار نه دی صرف اراده کړی و چې سبب بزرګانو ته سم او توبه وباسم تاسو دین اندازه ولګی چې د دینداری طبقه کې څومره خیر او برکت دی نن زمونږه سوچ دا دی چې یاره زه دا بچی دینداره کم دا بخوري کم زینا تی چې کم زینا خوري غونده بینده که زینا خوري کنه رزق وعده خو الله کړي ده ته چې پیدا شوي ته یو وي او الله رب العزت د دو چینې د مور پینا سینونه جری کې دوه وي که نه وي اول به د یو سینې نه پې اوس کړی چې هغې نه مړ شوی کمې شوې بې بلې ته راواړولې الله پاک درته دا ښیي چې ته یو او دوه چینې درته ما در کړي دي او تاسو دا غټ غم دی فکر دی چې زه غټ شم زه به څه خورم زما بچي به څه خوري او بیا پکې فیملی پلانینګ ولا وروتلو فلا او بهبود نومي ورکړي یاره څه کو یاره ډېر خلک ما راوړي بیا بچي راوړي بیا به د غنم کمیږي بیا به د خلک څه خوري دا تاسو سر به خوري دا څه داسې نظریه ده چې څه به خوري دا د الله نظام دی الله وعده کړي اوبه به نه کوي رزق به نه کوي مخکې یو مرله ځمکه وه یو من غنمې پیدا کړو اوس یو مرله ځمکه د 10 منه غنم پیدا کوي دا یو من په 10 منو باندې چا بدل کړي دا ډېره غلیظه عقیده ده چې کم ځای نه به خوري دا عقیده د کفارو یهودو نصاراو دغو بچي نه راوړي څه چل یاره ما روزګار کې زه ډېر کمزور یم هینډ ټو ماوټ ټکی زده کړی دی چې به دومره دی چې خورم نوره نشته دی زه به څه کوم دا ډېره غلطه نظریه ده ها دا غدا چې شریعت دوه ځای کې د فیملی پلانینګ اجازت ورکوي یو صحت په اعتبار سره چې یو مستند دیندار ماهر ډاکټر د شریعت یا ساتي هر کو تو بوتونه سیکولر ډاکټر نه چې مذهبي ډاکټر وي دیندار وي هغه د دوی چې د مشوم پیدا کیږي مخکې مشوم خرابېږي یا د مشوم پیدا کیږي د ښځې صحت خرابېږي به طور صحت شریعت اجازت ورکوي خدا نه ورکوي چې کم ځای نه بخوري دا حرام دی ناجایز دی والله يرزق من يشاء بغير حساب والله خير الرازقين والله ذو القوة المتين نو خلاوي چرس زور کو چاته وګورم رزق فراغ ورکم چاته وګورم تاسو کوم څوک نری وو خو رزق لوګان خو رزق ورکول ولا الله رب العزت ندیو چې د الله په ذات باندې یقین د الله ذات نه غوښته د الله د رحمت باندې یقین ساتل د ډیره ضروری خبره ده او چې کله دا یقین ده نو دا د اسلام لپاره بنیاد دی بیا د ټول اعمال تباہ او برباد دي او چې دا عقیده دی چې دا نوې زه به کم ځای نه خورم دا نوې بیا به زه څه کوم کرونا کې زمونږ دا تجربه وشو اگر چې سخت حالات سره تیر شو او چې چا بچي دوبۍ کې او چې سو یره څه چالي بس بچي بار دي رزق ملويږي الله رب العزت دا وخیرو چې 3 کاله پیسې دوبۍ نه راتلې بیا رزق الله درکړي غني دي کاروبار د پټپ ولاړو دکان به بندو بیا رزق الله درکاوه الله رب عزت نه دبي محتاج نه د سعودي محتاج نه د قطر او یورپ محتاج دی رزق ودا الله کړی الله به رکړي ها دا چې ځان ته حلال سورسز حرام نه دا رشوت دی دا دروغ دی دا حرام دی دا سود دی دا قتل دی دا ټاکی کا نه دا نه حلال الله نه حلال وخت په
دیو چې نه الله پاک باندې کامل یقین ساتل کلک عقیده ساتل او دا کلک عقیده به جوړیږي دینداری طبقه سره تعلق ساتل علما او ته ځان نږدې کې تبلیغي جماعت ته ځان نږدې کې مدرسې او مسجد ته ځان نږدې کې چې دینه څومره لري کې دومره به زیات اشکالات پسې کې پیدا کیږي تنویر سره رحمت الله علیه ته یو سټوډنټ راولو د کالج والا وایي چې ما په الله باندې 100 اعتراضات دي سل تنویر سره رحمت الله تو فرمایي چې دا یو جواب زه در کوم سدونه ټیم نشته ما درس ته خانقاه د خطابت ته د سکارو کا ما سره خانقاه کې 3 ورځې پاتې شه چې کله 2 ورځې تیرې کې مزیګر ټیم کې وروختلو خپل شاګرد ته وشي لاړ شه ایو کالج ولا سټوډنټ راغلی غارو غره سیکولر وو غزینی خراب شوی وتی بچی تا سل سوالات او جوابات سهل شو کنه وای جی 75 سوالات او جوابات راته ملو شو خو 25 اوسم پاتې دي وای سبا بل ورځ تیرا کا سبا مزیګر د کسین کې 6 سوال پاتې او جواب وسدر تا وکړه چې 3 ورځې پورا کې چې کله تاسو سی ورو وای بچی سین کې د اشکال شته وای نه الله پاک فضل سره ټول حل شو او سما ټول اشکالات حل شو نه تاسو سره مول ورته وکی متي جمله فرمایله وای بچیا علماء او دیندار خلکو نه لري وي نه د الله په باری کې د سین کې اشکالات پیدا شو او چې دغه ځکه 3 ورځې پاتې شو چا در سره خبرې نه دی کړي هغه ټول اشکالات خپل باندې ځکه ختم شو چې دینداری ماحول کې پاتې شو نن موږ پریشان دي وجنه د دې لپاره موږ تاسو به ان شاء الله خپل عقیدان کلک ساتو او دیندار خلکو سره علما او طلباء سره دیندار خلکو سره به تعلق ساتو د دې فائدہ به دوی چې عقیده به کم از کم نه خرابېږي ټیک ته کنه ان شاء الله